زمونږ به د معاشره کې خلک بانډونه اخلي، بانډز پرایز بانډ ورته وایي، بانډونه واخلي. مثلا په 1000 روپۍ د بانډ واغستو، دا پیسې د حکومت سره جمع شوې، قرض شوې، قرض دته یو رسید ورکړي د بانډ په شکل کې. دغه رنګې دام بانډ والی دام واخلي، دام واخلي، مشترک په زرګونو کسان دا بانډونه واخلي. دکه 1000 روپۍ حکومت سره جمع کیږي، دا تا گویا حکومت له قرض ورکړي. بیا په دغه پیسو باندې حکومت دا خپل استعمال کې راولي او په آخره کې به باندې باندې قرآن اندازي ولګي. دا کمو کسانو چې بانډونه اغستې د دې ټولو نومونه پکې وي، نو چې د کم سړي نوم راووتو نو دا ټولې پیسې هغه ته ورکړي. هغوی په خپل استعمال کې مراوستي، خپل نفع په هغوی حاصله کړي. دونه ښه سړي نه دي، خپل نفع په هغوی حاصله کړي. او چې راچا بانډونه اغستې دي په دې د دې ټولو نومونه په کاغذ په ټکټونو ولیکي، چې د کم کس نوم راووتو نو دا ټولې په ټولې پیسې هغه له ورکړي. نو ته ماته ده ووایه چې کله د 1000 روپۍ صرف جمع کړي دي، فرض که د ده نوم راووتو او ده ته میلاو شوې 15 لکه روپۍ، نو 1000 روپۍ تا جمع کړي، دا باقي 10 کم 15 لکه کم ځای نه رالی. دې ته وایي بلا عوض تا ملک ته یو څیز راتلل چې دا د جوې په وجه باندې حرام دي، ناجایز دي. او دا ممکنه ده چې ستا نوم د سره راونځي، د 1000 روپو نه به هم خلاص شي. ګوره دغه جوه بازي مفهوم پکې پروت دی، کو پروت نه دی. دا اوس نن سبا عام دي، سړي ډېر خوشحاله یاره جی زه له چا نه په تجارت کې ډېره ګټه نه کوم، لږه لږه نفع کومه، زما الله بل طرف نه ښه ډېر ښکلی انتظام کوي. یو کس راته په خپله ګویا نه شو، وي داسې انتظام مې کوي، مونږ بانډونه اغستې کال کې یو وزي وایي. نو ویرېدم د هغه سره مې د تجارت والا معامله پرېغوسته. د خدای بنده 2 ورځې زندګي مې ده او د 10 روپو تجارت زه تا سره کومه، په هغې کې به ته ماله خامخا 1 روپۍ هم راکړې چې تا د بانډ په ذریعې سره ګټلې دي. مونږ به هم تباه و برباد کې خپله خواص یم تباه. تا دا تپوس کړی دی چا نه چې زه دا بانډ کومه، بهی دا بانډ استعمال جایز دی کو نه دی؟ نو په ځان دې رحم وکړې دا سړی چې د ځان ته طرف نه په دین کې دی مسلمان دی، ماشاءالله الحمدلله مسلمان دی، او ته یو کار کوې او ته چا د عالم مفتی نه تپوس هم نه کوې، او کو چا درته وویل چې دا شی ناجایز دی ورسره پینخلې، ته به د هغه څه وکړې؟ ځان له آخرت بربادی د الله بنده. نو دا بانډ دا قصه چې ده دا د 2 وجوهاتو په وجه باندې ناجایز او حرام ده. نمبر 1 بدې کې جوا جواری موجود ده. نمبر 2 بدې کې سود موجود دی. سود دی ته وایي ما دل 1000 روپۍ قرض ورکړو او ته یم چې دا ته کله ما ته واپس کې په 1 تاریخ باندې ته به ماله 1200 روپۍ واپس راکې. نو دا 1000 روپۍ خو د 1000 په بدل کې رالی، دا 210 په بدل کې رالی. کله چې مال د مال سره بدلی نو حکم د شریعت دار چې بھئی برابری شرطه، کمی زیاتې سود کې راځي. نو مال د مال په بدل کې دی ورکو، دا 200 عوض د سر علل چې جنس یو وي. دا خبره یاد ساته چې جنس بدل وي بیا کمی زیاتې جایز دی. مثلا ما ده ته وویل چې بھئی زه تاله دا 1 من اوربشې در کومه، ته به ماله 2 من روجې راکې. جنس بدل شو که نه؟ یو طرف ته اوربشې بل طرف ته روجې، جنس بدل شو. اوس کمی زیاتې جایز دی، خو چې کله جنس یو وي یو، زم پیسې ورکوم دنم بیا میاش پس خپلې پیسې وصولوم، خو سره د اضافې. اوس دا اضافې په وجه باندې دا شي سود وګرځېدو. نو دک مفهوم په بانډ کې هم موجود دی چې ته حکومت لا مثلا 1000 روپۍ دې ورکړې، بانډ رسید یې تاله درکو، نو دغه 1000 روپۍ هغه سره قرض دی، قرض حکومت سره. چې کله قرآن اندازي وکړې نو کو نوم دې راووتو نو هغه خپلې 1000 روپۍ به هم واپس درکوي، منافع به هم درکوي، او که رو دې نه وتو د 1000 نه هم خلاص شوې. نو دغه 1000 روپۍ حکومت سره قرض دی ستا، او چې کله دې نوم راووتو په دغه
نوم راوتو سره به د 100 روپو باندې اضافه ملاویږي کو نه ملاویږي؟ دا مال دی هغه مال دی، جنس یو دی. نو چې کله جنس یو وي او د مال تبادله کوي یو بل سره او اضافه په یو کس اخلي، دکې ته ویل کېږي سود. دک سود په بانډ کې موجود. ما ته یو کس ویل بای دا بانډ ته تاسو ناجایز ولې وایي؟ وایم زه ورته نه وایم، شریعت ورته ویلي مونږ یې صرف اظهار کوو. اظهار صرف د منبر نه وضاحت وکړو چې د شریعت دا حکم دی، نور زما دین نه دی چې په ما نازل شوی دی او زه په خپل احکامات جاری کوم. داسې خبره نه ده. د بن نوریه ټون فتوا ده، ډېر شی فتوی به موجود دي. ما چې کومه فتوا وکړه هغه دغه ده. تاسو ته مې وضاحت وکړو د دوه وجوهاتو په وجه باندې. ګوره قرآن کریم الله رب العزت فرمایي انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. خمر شراب سکل جواری کول دا شیطانی اعمال دي. نو جواری په باند کې موجود ده کنه، شیطانی عمل شو کو نه شو؟ فجتنبوه، ځان ته وساته شیطانی عمل لا د باند نه ځان وساته. ولی ځان ته وساتو یا الله؟ دې کې څه حکمت دی؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في البغضاء والخمر والميسر. والبغضاء في الخمر والميسر، ځکه چې شیطان دا غواړي چې د دې شرابو په وجه او د جوارې په وجه ستاسو په مابین کې دشمنی پیدا کی، ستاسو په مابین کې بغض کینه حسد پیدا کی. دا به څنګه پیدا کیږي؟ مثال لته در کومه. الله دې نه کې ما د سره جواری وکړه، 100 روپۍ ما واچولې، 100 روپۍ ده واچولې او درانه وګټلې. نو زما مال زما پیسې د لاس له لاړې که نه؟ دا سړی به په ما سوز بدلږي. الریډي زما زړه کې بغض کینه پیدا شوه، زما پیسې ته ولې واغستې؟ او 100 روپۍ خو مسله نه ده، دا جواری دا په ډېرو ډېرو پیسو باندې کېږي. نو چې کله دنه دا مال جایداد او دا موټر او بنګلې هر څه په جوارۍ کې یوسي، نو بیا انسان زړه سوځې کوي چې ما خو ډېر په تکلیف جمع کړي، نن رانه ده په یو دو سره یوړی، نو راپاسې یا په یو څو ډزولي چې رانه یې وانخلي. اوس نو ګوره جواری د بغض کینې او د قتل غارت سبب شو کو نه شو؟ شو. قرآن کریم فرمایي چې بھئی معاشره پاکه ساتل غواړي، نو د هغې دپاره ضروري ده چې شراب به نسکې، نمبر 2 جواری به نه کړي.